حضرت آدم ته خدای درې شونه ویر کړل، درې شونه ورته پیش کړل، بیا ورته غږ وکړو چې دغو درو شیو نه یو شی منتخب کړه، هر درې نشي اخیستی، صرف یو به خلي. یو یې ورته عقل پیش کړو، یو یې ورته حیا پیشه کړله، یو یې ورته دین پیش کړل. حضرت آدم ته حکم داسې دی چې دغو درو کې به یو خلي، یا به عقل خلي، یا به دین خلي، یا به حیا خلي. حضرت آدم دغو درو شیو کې عقل انتخاب وکړل، عقل یې واخیستلو. چې کله عقل واخیستل، البته دغه خبره جمله معترضه کې درته وکړم، دغه کوم شیونه دي، عقل یو څه مجسم شکل نه دی، یو څه جسم نه دی، یو څه شی نه دی چې خارج کې لیدای شي، خو دا عرشي خبرې دي، دا د عرش والا کیسې دي. ما ته ورباندې نه پوهېږو، نه امامان ما ته دغې دنیا کې مثالي تشبیه شکل کې مو ته تخیل څه پوهې مو کړي. حضرت آدم عقل واخیستلو، چې کله یې عقل واخیستلو، دین و حیا هم عقل سې ورسته ورسته روانه شوه، آدم ته ویرغلل. حضرت آدم خدای ته غږ وکړو، پروردګاره تا خو ویلي اوس یو انتخاب کړه، ما یو انتخاب کړل، دغو کې یو منتخب کوی شي، دغه درې راغلل. اوس هغه ټایم کې اس عقل دغه ناره اوچته کړه پروردګار طرف نه، چېرته عقل وي هلته دین هم دی، هلته حیا هم دی. څه کوم ځای کې دین کسي که نه، هغه ځای کې عقل ضرور موجود دی. څه کوم ځای کې حیا کسي، دلته عقل موجود دی. لہذا بې حیایي، بې عفتي، دغه دینداري نه، دغه عقل والاو کار نه دی، دغه عاقلو کسانو کار نه دی. بې عفته کس به بې عقل وي، بې عقل نه به فارغ وي. دغه د ورمنې زندګۍ باندې لږ مو تاسو سوچ ورباندې وکړو. د ورمنې کائنات عظیمه قدردانه بیبي د علي میړنۍ لور، هغه عظیمه بیبي د دین کومې وحدې باندې وه، دومره دینداره، دومره د دین عظمت و بزرګي، چې هغه حسین، نازنین حسین، چې کله لسم په مازدیګر خپلې خور نه بېلېدلو که نه، خور ته یې دومره ویله لا تنسیني فی لافنة اللیل، مو که درمنې خورې شپې المنځو کې مو په ویر نه کړي. هغه عظیمه بیبي سجاد مولا ورته یایي چې بیبي دومره دیندارې، دومره دین سر نه خپو پورې د ورمنې بیبي دین نه ډاکه بیبي وه، چې حتی سخته ترینه شپه چې اهل بیتو باندې راغلي وه، هغه شامې غریبانو، هغې شپې باندې هم ورمنې نه تهجد لمونځ نه شو کزا. دا د دین و د عقل مجسمه وه ورمنه. اس هغه کائنات عظیمه ورمنه بیبي چې کوفې شام کربلا نه کوفې نه شامه پورې دغه ټولې لیارې کې چې کله به هم بیبي ته موقع میلاو شولې، نه بیبي به بیا څه کول، ایس بیبي به ځانه د وړو کونډې وړه یتیمان ټوله راجمع کړل، یا به د قرآن تلاوت کولو، یا به لمانځو باندې ودرېدل، یا به خدای سره مناجات کول. دغه هغه اعترافات یې څه دښنه کړي دي، دښمن دی یایي چې دغه کاروان مو سوای دغو درو کارونه بل کار باندې نه دی لیدل. دغه د ورمنې بیبي د عقل و عقلانیت هغه معراج باندې وه، هغه د دین هغه معراج باندې وه چې سجاد مولا د یی سوه شپه مخربې کې سترګې غړولې، مو که دردانه ترور المنځه ته تهجد المنځه ته په نوستې ناسته دی، په نوستې د تهجد المونځ کوي. ما ته نه پښتنه وکړله، ترور یې په نوستې د المونځ ویلې کوي. نو هغه عظیمه بیبي د یی څه چونکې کوم ظالمانو نه د کوم خوراک میلویږي ډېر مختصر دی، خپل خوراک د هم د حسین یتیمانو منځ کې تقسیموي. بیبي د صرف دومره خوراک وکړي چې زنده ورباندې پاتې شي، جسم کې متقات نه دی پاتې شوی. دغه لمونځ مستحب دی، واجب نه دی، خو اما ورمنې بیبي خرابې کې هم تهجد لمونځ نه دی قضا کړی.